الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال باب د بیان دا غچا کې چې حیا ورزي علمی تپوس نه کوي فامر غیره بالسؤال بل سړی ته امر وکړي چې بالسؤال زما د دې مسلې تپوس وکړه. دعوه د باب صدا مناسبت مخکې باب سره او شرح د باب او د حدیث. دعوه د باب بیان د دې خبرې کوي چې هغه حیا مکروه ده چې کوم معنی وي د علم نه او که سړی حیا کوي د حیا د وجې نه تپوس نشي کولی خو د بل چا په ذریعه مسله معلومه کی نو حیا معنی د علم نه نشوه دا حیا بیا مطلوبه ده محموده ده. اصل مقصد خو حیا خو الحیاء الخیر كله حیا خو ټول خیر دی او حیا خو د ایمان حصہ ده خو مونږ هغه حیا له بد وایو چې کومه د علم نه معنی چې سره د حیا نه څوک علم حاصل کینو دا خو خبره ده. حیا یې پکې تپوس نه کوي بل مرګري لوي زما د پاره تپوس وکنو دا حیا ټیک ده وځکه مقصد مو شو حیا مو شو. تاسو په مسله پوه شئ. مناسبت د دې باب مخکې باب سره مخکې بیان د کراهیت د حیا او د کمې حیا کمه چې معنی وي د علم نه باب الحیاء په علم. اوس حسن د حیا ذکر کوي. حیا خشه ده چې معنی وي د علم نه نه سره بل لوی زما د پاره دا تپوس وکړه. باب من استحیا باب د بیان دا غچا کې چې په خپل خو حیا کوي نو په امر غیره بالسؤال بل ته امر وکړي چې زما د پاره د دې مسلې تپوس وکړه. بي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. محمد بن الحنفية دا علي رضي الله تعالى عنه زوی ابن الحنفية ورته وایي دا حنفیه دا د مور وا او منسوبه دا بنو حنیفه قبیله ته د یمامی جنگ یمامه کې دا پوینځو کې بندیانو کې ګیره شو او بیا یې آزاد کړه علی رضی الله عنه ورسره نکاح وکړه. د محمد ابن الحنفیه وایي د بارک علی رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه اجازه اخیسته. څنګه نبی علیہ السلام ته ویل چې ستاره وفات نه وروسته زما زوی وشو نو محمد به په نوم د موستا کنیت به एकदम ابوالقاسم نبی علیہ السلام اجازه ورکړه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت دور کې دی پیدا شو. د عمر رضی الله تعالی عنہ سره هم د ملاقات ثابت چاته تپوس کو چې پلار دی علی رضی الله تعالی عنہ سخت زایونو ته تالیږي او حسن او حسین نه لیږي نو دوته هما خدین هما خدیه وانا یدیه اغا د پلار اننګی دی او زیلا سنا یما او د اننګو د په خلق په لاسونو کوي کړه اننګو مخ باندې سب سپیره در کوي لاس ورته نسی کړه
تاسې په خبره پوه شئ دې ډېر غریض العلم او ډېر بهادر و خپل پلار نه دا روایت کړی د علي رضی الله تعالی عنہ قال علي رضی الله تعالی عنہ وی كنت رجلا مزاء زه داسې سړی وم مزاء چې مزي به مې ډېر راتله او د نبی علیہ السلام نه مې تپوس نشو کولی بل روایت کې راځي چې ځکه مې نشي کولی لمکان ابنته ځکه لوري زما په نکاح کې وه او دا مزید ملاعبت د بیبي د وجې نه راځي چې سړی ښځې سره لوبې کوي نو ما ته دا حیا راتله چې څنګه د نبي علیہ السلام نه تپوس فامرت المقداد ان يسأل النبي صلی الله علیه وسلم مقداد ته مې امر وکړ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس دار قطنی روایت کی دی چې عمار ابن یاسر ته مې حکم و او یو بل روایت کې داسې دی چې خپله مې ته تپوس وکړو نو دا درې واړه روایات متعارض رااله تطبیق پکې دا دی چې وایي خپله مې تپوس وکړو تپوس مې وکړو نو د دې معنا دا ده په واسطې سره په واسطې تپوس هم داسې دی لکه خپله او دو ځله تپوس کړی یو ځل د عمار رضی الله تعالی عنہ په واسطه او یو ځل د مقداد په واسطه او شاید چې دریم ځل زړور شوی بیا په خپله تپوس کړی سپورې خبره یاده شي نو بیا یې سړی کولی شي که فسأله مقداد د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو مقداد ابن الاسود فقال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فیه الوضو په دې کې اودس کول دی غسل پکې نشته اودس به یې پکې هلکه غسل د ذکر به او بیا به اودسي حدیث کې دي داسې الفاظ نور سندونو سره راغلي دي ان یغسل ذکره ویتوضا بیا به کې د ائمهو اختلاف دی چې غسل د کل ذکر به کوي د راک او که د راس د ذکر احناف وایي د راس و ذکر غسل کافي دی او شوافی وایي نه د کل ذکر به کوي بعضې ورسره انثیین هم وینځل ضروري ګڼي او دا روایاتو کې هم د انثیینو لفظ بعضو کې راغلی بعضې سندونو کې او احناف بیا جواب کوي چې دا علاجن دی چې بند شي د بندش د پاره دا علاج دی د مزیو کې او دس د غسل پکې نشته مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی باب کې دو سړی حیا کوي بل ته امر وکړي چې تپوس وکړه حدیث کې دا راغله علی رضی الله تعالی عنہ حیا کول او مقداد ته حکم وکړ چې زما دپاره تپوس وکړه باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد باب د په بیان د مذاکرې د علم او فتوا ورکول په جمعات کې دا جایز دي دعوه د باب سره مناسبت مخ کے باب سره سده او شرح د باب او د حدیث دعوه د باب بیان د جواز د درس او تدریس او د فتوی په جمعات علمی مذاکره د درس او تدریس او فتوا عوام علم د مسئلې جواب ورکول دا ټول خبرې جمعات کې جایز دي نو دعوه د باب دفع د توهم ده چې ناشیده د هغه احادیثو نه چې کم وارد دي په آداب د مسجد کې چې مسجد کې بشور نه کې شغب به پکې نه کې نو چا به ویل چې علمی مجالس پکې منعقد کیږي او خلق راضي د عالم نه تپوس کوي نو دې کې خو شور شغب جوړیږي دا هم جمعات کې بند دي نو دی وایي نه دا جمعات کې جایز دي شور شغب معنا د دنیا خبرې پکې ښې نه دي د دین خبرې خیر ده
مناسبت مخ کے باب سره مخ کے باب کې داو چې استحیا ګورې معنی د علم نه نشي او دلته وای جمعات کې شور معنی د علم نه نشي نو الته بیان دیو متوهم شیو چې دا متوهم شی ال مضمون د چې معنی د علم نه ګرځي چا یار او دلته وای چې جمعات کې شور خو ممنوع ده خدا کله ممنوع ده چې کله دنیاوی خبره نو دا بانه د معنی د علم نه نشي چې جمعات کې شور جوړیږي ځکه سبق نه وایم هغه موانع د علم به ختمه دای مطلب دی الته معنی د علم ختم کچ حیا د علم حاصل کا دلته معنی د علم ختم کچ جمعات بیا ادبی بنکاو او علم بس دکاو باب ذکر العلم باب د بیان د یادګیرنه د علم کې علم نه مراد معنا مصدری نه ده علمی مسئله والپوتیا او مضبوط جواب ورکول په مسجد په جمعات دا جائز دي وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا عبد الله ابن عمر وی ان رجلا قام بالمسجد یو سړی جمعات کې پاسه دا سړی سو کو حافظ ابن حجر وی لم اقف على اسمه دا په سمبانه ماته علم نه دی راک ډېر تلاش باوجود او نو می ضروری نه ده موږ له مسله ضروری ده دا سړی پاسه د په جمعات کې فقال وی فرمایل یا رسول الله من اینا تامرنا ان نحل د کم زینت مونږ ته امر کې چې مونږ احرام وتړو ان نحل احلال دی ته وی چې رفع د صوب بالتلبیه आवाज په تلبیه سره اوچت کو आवाज چې په تلبیه سره اوچت کینو ده په احرام کې داخل شي احرام وتړي 2 رکعات منځو کی نیت کی ده په احرام کې نه ده داخل کله داخليږي چې لبیک اللهم لبیک دا आवाज اوچت کی نو احلال رفع الصوت بالتلبیه ته وای نو دلته مراد رفع الصوت بالتلبیه نه ده بلکې دلته احرام ده مونږ احرام د کم ځای نه شروع د میقات بارکه تپوس کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وای یحل اهل المدینه من ذو الحلیفه د مدینه خلق به د ذو الحلیفه نه احرام تړي دای په خوانه نوم د ذو الحلیفه وسرته بیری علی یا اباری علی وای مدینه منوره نه شپږ میله فاصله کې ده 9 کیلومتر نو اهل مدینه به د ذوالحلیفه نه احرام تړي دینه مخکې بغیر دغه نه نشي تله احرام ويحل اهل الشام د شام والا خلق به د جحفه نه احرام تړي جحفه د مدینه منوره نه تقریبا 80 کیلومتر یا 90 کیلومتر فاصله کې مکینه چراوزی الته یو زید رابغ ورته وای رابغ مقام سره نږدې جحفه کم خلک چې د شام نه راځي او د مدینه په لارې باندې عبور نه کوي د مدینه د لارې نه چپ لاړ شي نو هغه چې حرم لنه نوځي نو هغه به احرام د کم ځای نه تړي د جحفه او چې کم په مدینه راځي نو بیا بذل حلیفه وکي احرام تړي ويحل اهل نجد من قرنن او اهل نجد بد قرن المنازل نه احرام تړي قرن المنازل قرن نه ګوره په فتحه درا سره قرن آیو قبیله دالته ویسی قرنی قرن المنازل ورته وي او چې د ریاض نه
کم خلق راځي او د طائف نه دقه میقات دی. دا درې میقاتونه ذکر کړ. وقال ابن عمر، عبد الله ابن عمر وی ويزعمون دی گمان کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ويحل اهل اليمن من يلملم، اهل یمن به د یلملم نه نیت تړي، د یلملم دا ځان سره ذکر کا. وکان ابن عمر یقول، ابن عمر وی لم ابقى هذه من رسول، دا مې د نبی اسلام نه دي زده کړي دا یلملم، په دې وخت کې به مې نه دی اورېدلی. خوشتره ده او پنځمم سته چې اهل عراق به د ذات عرق نه احرام تړي، دا غي میقات ذات عرق دی. تاسو فقهي کتابونو کې ویلي دي کنه، نور روایتونه معلومیږي قوي او مضبوط روایت. یعنی تمیقات نه تیرېدل جرم دی بغیر د احرام. الکه تاسو په پوه صاحب نبی علیہ السلام ته اجازت یو ساعت د پاره فتح مکه په ورځ چې دی بغیر د احرام نه ننوتې، بل چا ته اجازت نه. که څوک ننوتل نو دم پې لازمیږي تر هغې چې دی واپس لاړ شي او بیا نیت راو بیا به دغه کوي. مونږ سره هلته یو ځلې سړی میلاو شو، خلک ډېر ناپوهه دي. د خلکو دا خیال دی چې هلته حرمینو ته لاړ شي او دا لشل شپې وکړي او به تا غټ کار وکړو او چې سکې وکړه سکې پابندي نشته. او که حج له څوک ځي او که عمرې له ځي نو هلته دا کار د څه دی؟ دا خو په قاعدې مطابق به عبادت کې کنه، هر څه یو ترتیب دی. یوه ډله خلک راغله د مدینې منورې نه او ډېر ناپوه او جاهل خلک و. ما ته ویلې وای مور مې بوډۍ ده وای هغې له مې حرام راونه تاړه د ذوالحلیفې نه چې دا عمره نشي کولی. او زه هم داسې رالم، هم هم داسې راوسته چې زه به یې وکړمه. او مور هم داسې را تېره کړې وه بغیر ده. ما ته دا به اوس واپس ځې مدینې منورې ته او بیا به دا احرام را تړېله به خلاصېږي، کنې ګټ در باندې راځي. هلکه تاسو پې پوه شوئ نه بوډۍ ده که نه، نو چې بوډۍ ده نو ویلچیر کې به دې پې دغه کړی وی طواف کړی. بوډۍ ده هسې دې بوډۍ ده نه به دې راوسته که څه فرض او ضروري خبرې خو نه دي ده. تاسې په خبره باندې پوه شئ که پې پوه داسې بوډۍ به بوځي چې هغه غریبه به د ځای د خوځېدو نه وي، هېڅ ضروري نه دی. دا خو څه فرض ده، عمره څه فرض ده چې بوځه. حج په بوډۍ فرض دی نه دی پې فرض، پیسې ورسره نشته که فرض پې نه دی، خپل شی ورسره نشته دی، بس مه بوځه. تاسې په خدای یقین وکړئ یو ځلې یو بوډۍ وه، یو داسې بوډۍ وه که نه چې ډېره ضعیفه بوډۍ وه او دا داسې مریضه وه او لاندې دغه کې یو ایښې وه کېنولې وه ازوی، او زوی دوایي ورته ډاکټر لیکلې وه دوایي راوړه او لاندې ګرمي وه. ما ته ویل دا پکې ورته وهه، پکې ورته وهه. ما بېغمه شوه، زه به ورته داسې پکې وهم چې دی راته نو ډېر ټایم یې تېر کړ، ما ورته پکې واهه. دې بوډۍ به راته داسې دعا وکړې نو بس دا پکې مې ورته واهه. چې راغلی ما ورته ویل لکه دا پکې ورته واهه دا دوایي ورکړه بوډۍ در سره نه ځي، والله چې دلته ښخېږي. بوډۍ ویلې دا څه وایي، دا څه وایي، مل دې ته مه وایه، خو دا خو د مرګ ده، دا دې څه له راوسته، خدای دې ښه کړه. هلته خو هوا یخه وي، په بوډۍ باندې بده لګېږي، په بوډاګانو باندې اې سي ګانې، دا خو مریضۍ که نه، او بیا بار ګرمۍ له راوځي. هلته خلک داسې کوي چې بیا د احرام د آدابو نه نه خبر. یو سړي خولۍ په سر کړې وه او خواته ورسره ښځه ناسته وه، دی سپین ږیرې وه او ښځه یې ځوانه ښکارېده. نو ما ملګري له ویلې زما تجربه شته. وایي څنګه؟ مل زه د تجربې خبره کوم چې د ده ښځه وفات شوې ده او دا یې دویمه کړې ده. وایي نور د کار خو نه دی، په دې عمرې خوشحالۍ، نور کار خیر خو هسې هم نشي کولی. صحیح ده که نه؟ شا وراړئ چې شا مې وګروه ماشي دي، مخه نشي وراړولی. نو او خولۍ په سر کړې وه. ما ملګري له ویلې ته دې ده ته لږ ووایه که نه، ما اوس داسې خبره ونه کړي. ملک بنر مې پوه کړه چې دا خولۍ لرې کړه.
هغه ورته دا خولۍ لرې کوي وایي زما سر بیا خوږېږي هغه ورته خدای دې ښه کړه چې سر خوږېږي دا بنده ده لرې که به یې لږه لرې کړه بیا چېرې چې ګنټه نیمه تېره شوه لاره کې را روان بس کې ګنټه نیمه تېره شوه بیا یې خولۍ په سر کړه بس ما زه خپل کار به کوي مونږ اوس د ټولو خلکو غم نه شو کولی ته په خدای یقین وکړه چې هېڅ نه خلک نه دي خبر یو ما سره کېناسته جمعې ورځ وه د افغانستان و د قندهار و او ښایسته پټکی تړلی و ښایسته ګیرې و ما ویلې دا به غټ علمي او ما ته رانږدې شوی ته خو راباندې ډېر خوږ ولګېدلې او بس تعارف هم سره وکړو نو زه ورسره ډېر په احتیاط خبرې کوم مګر ما ویلې دا به عالمي نو جمعې ورځ به زه وختي لاړم نو ما ته یو تپوس کوم پوښتنه کوم عمل وکړه وایي دلته د جمعې مونځ اول کوي که د ماسپښین مونځ اول کوي بس ما ورته چې حمار دی حمار ملته دومره ما ورته وطن کې اول کم یو کوي ستاسو کلي کې اول د ماسپښین مونځ کوي که د جمعې مونځ ویل ته خو صرف 2 رکعاته کوي ویل ته صرف دلته هم 2 رکعاته دی ماسپښین پکې نشته تاسې په خدای یقین وکړئ چې داسې بیا ما نه خو یو غلط کار شوی دی که نه چې دا به څنګه وي مال دا څنګه در نه شوی دی وایي احرام مې لرې کړی و سر مې نه و کل کړی اما لږه وخت پکې تېر شه که ډېر وایي اوس لږه یو ګنټه به کېږي که ما زر ځه سر کل کا سر که مونځ به بار وکړې که بیا رس شو زر ځه او بیا صدقه ورکړه که نه صدقې په طریقه مې پوه کړم زه ډېر ټایم نه دی شوی که نه زر ځه نو خلک ناخبره وي که نه دې مسلو یو کس بل و هغه باندې دم راغلی و چکر له تللي و د میقات نه بار شوی و او بیا همداسې راننوتی و بس ما ورته دا خو غرق شي خو زه هغه میقات نږدې د میقات نه و هغه دغه حل و حل ته تللی و مسجد عایشې نه تېر شوی بیا ما ورته زه کتاب ګورم چې کتاب مې وکتو نو هغې کې و په ده څه نشته بیا مې ورته خلکو ورته ویلي په تا صدي دم دی در باندې ما بیا ورته ویلې څه نشته بیا ډېر خوشحاله شو بیا ډېره صدقه وکړه نو دا بیخي خلک چې څوک پوه شو چې دا مولا یا طالب دی نو تنګۍ دی تنګۍ بر یو به راځي دا تپوسونه به کوي نو دا 5 میقات دي د حدیث کې 3 ذکر شوه د څلورم باره کې ابن عمر رضی الله عنه وایي چې ما لم افقه هذا من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ما نه دی اورېدلی د نبي علیه السلام نه په دې ځای نه یم پوه شوی نو د حدیث مناسبت د باب سره ذکر د علم او پوتیا په جماعت کې دا دعوه وه او دې سړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه جماعت کې تپوس وکړ ان رجلا قام فی المسجد او نبی علیه السلام جواب ورکړه په چېرته نه مسجد کې ورکړه نو دعوه د باب ثابته شو باب من اجاب السائل باکثر مما ساله باب د بیان دغه سړي کې چې سائل ته جواب ورکړي زیات دغه نه چې صحیح تپوس یې کړی د تپوس نه زیات جواب ورکړي دا جایز دی دعوه د باب او دا جایز دی دعوه د باب د په د توهم ده هغه توهم دا دی چې دا خو موږ اورېدلي دي او احادیثو کې هم دي چې کلام بلیغ او فصیح دا دی چې هغه به صحیح جواب به د سوال مطابقت به په کم کې مي او کیف کې به مي په مقدار کې به ومي او دا نه چې هغه یو سو یو تور د بل سوای او په کیف کې به ومي چې تاسې په پوه شئ مقدار کې به ومي نو یو عالم نه څوک تپوس وکړي هغه ورته زیاتې خبرې کولی شي هغه حال له به ګوري د سائل ته زیادت فل جواب کولی شي چې د هغه فایده یې پکې دا جایز دی مطابقت خو ضروري دی خو فایدې ځای له به ګوري چې کوم ځای کې سائل له فایده په زیادت کې نو بیا به ورته زیات وایي هلکه تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ پوه شئ مخکې سره مناسبت د مخکې باب سره څه دی مخکې سوال او جواب ذکر او په اعتبار د مکان سره او دلته سوال او جواب ذکر دی په اعتبار د مقدار سره سائل ته جماعت کې جواب ورکولی شي او اوس مقدار ښیي سائل ته زیات جواب ورکولی شي او نو مناسبت د بابینو واضح
باب من اجاب السائل باکثر مما سالو، باب د په بیان دا چا کې چې جواب ورکړي سوال کوون کی تا باکثر زیات مما دا غسن سالو چې د سغوختي بي. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر. الکه تاسو په پوښتنه کې به پوښتنه یعنی دا چې ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر حدیث بیان او زهري عن سالم ابن عمر بیان. نو د آدم دو شاګردان دو استادان دي، یو د آدم چې کوم دی دا شیخ د بخاری دی، نو دو استادان شو، یو ابن ابي ذئب او بل زهري. ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر او زهري عن سالم ابن عمر، بس مقصد هم دقه دی. ان النبي صلی الله علیه وسلم ان رجلا ساله، یو سړي د نبی علیہ السلام نه تاسو کو ما يلبس المحرم، چې محرم به کومې جامې اچي. فقال نبی علیہ السلام ورته لا يلبس القميص، قمیص بنا غوندي، ولا الامامه پټکه بنا پسرای، ولا السراویل پرتوک بنا چي لنګ بوي، ولا البرنس او کوټ بنا چي. برنس هغه لباس توي ما تک جوبای ک کوټی کرسي چې خلای ور سره یو ځای، الکه یو جنگی شیم دی چې هغه به اچاو نو د اوس باندې به سر بهم پکې پټو. خو د برنس نه مراد هغه لباس دی که چغی او که کوټ او که هر څه چې خلای ور سره ټچ دا بنا چي. ولا صوبن دسی کپڑا بنا غوندي مسه الورس، چې ورس واو زعفران په مغلی. ورس دا یو بوټی دی او هغه رنگین دی، جامې رنگ کوي او خوشبوئی کوي، او زعفران به بنا چیزه که دام رنگین خوشبوئی د سړو ته نه دروا، او په احرام کې خو بیا نه دروا. پایلم یجدن نالین، او کپنه پیدا نالین پیدا نکړه. نالین بچ یعنی دسه پیزار با اچھا چرا گٹ کے پکې ښکارای. پایلم یجدن نالین، او که نالین نه پنی نه بل یلبس الخفین، موزی با اچھا ولیقطعهما غسی بدا موزی حتی یکونا تحت الکعبین، چې گٹ کو نه لاندې غسی به ګیرا نغه به من گٹ کې به پکې ښکارای. او سوال دی هغه دار چې سړی تاسو چې محرم بسات چي، نو سړی تاسو په ملبوسات کې وکړو، او نبی علیہ السلام جواب په غیر ملبوسات کې ورک. کم سيزونه بنا چي هغه ورته خدا، قمیص بنا چي، امامه بنا چي، سراویل بنا چي. جواب دار چې سړی خود ملبوسات تاسو کو، او ملبوسات کې جلب د منفعت، او نبی علیہ السلام غیر ملبوسات ورته خدای کې دپه د مضرت تا، او دپه د مضرت اولای د جلب د منفعت نه، نو دا ورته ذکر. دویم جواب بداو کې نبی علیہ السلام غیر ملبوسات ذکر کا. په احرام کې دو قسمه جامې دي، یو ملبوس او یو غیر ملبوس، یو جائز او یو ممنوع. نو ممنوعات یعنی غیر ملبوسات هغه محدود دي سری، او دغه چې کوم دی او ملبوسات هغه غیر محدود دي. دا شی ما چو نور هر ساتو، نو دا غیر ملبوسات ذکر کړ چې دا محدود دي او سودی، دا ما چو نور دي چې څه خوخی، او غیر ملبوسات خو ګڼ دي دا چوا نو سره ستریش، دا محدود دي ذکر کړ. لکه په پوښتنه ګندلې څه بنا چې ګندلې. او سوال داره چې باب کې خدای چې سائل ته د سوال نه زیات جواب ورکړي، دې کې خو زیات جواب ور نه کړي، زیات نه زیات کمنګ وایو کنه چې څه تاسو کړو هغه جواب ورکړو. هغه هم د غیر ملبوسات او سړي تاسو ته مننه کې زیادت د کم دی نه راغلی. تاسو په خبره پوښتنه کې به پوښتنه جواب داره چې جواب د سوال نه زیات
سړی تپوس د چا کړو د ملبوساتو، نو جواب کې ورته غیر ملبوسات صراحتاً ذکر شو او ملبوسات ضمناً ذکر شو. نو گویا کې جواب کې ملبوسات او غیر ملبوسات دواړه ذکر شو او سائل سوال د ملبوساتو کړ، زیادت راغې په جواب کې کړه. دا یو جواب. بیم جواب بداو کې سړی تپوس د ملبوساتو کړو، صحیح ده. نبی علیہ السلام ورته ملبوسات هم ښوده د غیر ملبوسات په شکل کې. دا تپوس خو نه وکړه چې پڼې نه نو بیا به څه کوو. نبی علیہ السلام ورته که پڼې نه موزیم صحیح دی خو غوڅې به کې چې ګټ کې پکې ښکاري. دا زیادت په سوال شه. حالت سړی خو تپوس د حالت اختیاري کړی و، نبی علیہ السلام ورته جواب کې حالت اختیاري او استراري دواړه ذکر. هلکه تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ. نو جواب کې زیادت راغی د سوال نه او وضع د باب هم د دې دپاره شوې. د امام بخاري رحمه الله یو عادت شریفه دی بهترین، چې کله باب ختمی کتاب نو په آخره کې چې کم دی داسې یو لفظ راوړي چې هغې کې ذهاب عن دنیا او رجوع الی الاخرت ذکر. دلته موضوع باره کې ویلي ولیقطعهما حتی یکونا تحت الکعبین، موضوع د غوڅې کې چې ګیټ کو نه لاندې شي. یو ورځ به دقسې راځي چې زمونږ د دنیا ژوند به غوڅېږي او موږ به آخرت طرف ته ځو. قطع دلالت په قطع عن الدنیا او ذهاب الی الاخرت باندې کوي. دویمه وجه دا ده چې امام بخاري اخره کې د مرګ ذکر کوي او دلته هم چې کوم دی د کفن د احرام ملبوسات ذکر کړه او د احرام ملبوسات دا مشابه دي د کفن سره. تا ته تذکیر درکوي چې د احرام د کپړو ته وګوره دقه شان به د کفن کپړې او د دې دنیا نه به روانې. نو کتاب العلم ختم شه انشاءالله، کتاب الوضو به سبا نه وي. درود شریف اللهم صل علی